الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت را نقل کی. فرمای رسول الله مبارک او فرمایل رب من صائم ليس له من صيامه الا الجوع. ډیر روزنیون کی راسری چې هغه ته سیوا د لوګي نه هیڅ پلاس دغه د روزې نه ورنشي. ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. او ډیر شوګیره کون کی راسری چې هغه شپې قیام کوي خو سیوا د شوګیرې نه ایسوم پلاس باندې ورنشي. د دې روایت نه پته ولګیږي چې شریعت د یو دوه خبرو حکم کې مونږ ته چې یو د کولو کار دی او یو د نه کولو کار دی. بعضې اوامر دی او بعضې منهیات دي. زمونږ مسلمانان او ایماندار خلق په دین باندې مین خلق اگر رمضان المبارک کې اوامر خو کوي، یعنی هغه کارونه چې د کولو دی هغه خو کوي، روژه نیسي، مونځ کوي، زکات ورکوي، خیرات، ذکر، تلاوت، او د هغې سره سره نور داسې بلا کارونه دي چې هغه د کولو کارونه دي هغه خو کوي. خو کوم چې معصیات یعنی ګناهونه دي او د نه کولو کارونه دي چې شریعت د هغې نه منع فرمایلي نو د هغې نه مونږ نه منع کیږو. نو په دې وجه باندې هغه روژه زمونږ حقیقي روژه نشي او سهار نواله تر ماښامه پورې د لوږې تندې نه سیوا هېڅ هم انسان له په لاس باندې ورنشي. په دې وجه باندې مسلمان له پکار داري چې څنګه د ده د خورا څښاک نه روژې هم دغه شاندې د سترګو روژه کې د غلط نظر نه، د ژبې روژې د دروغو نه، د غیبت نه، د چغلۍ نه، د فضول گفتگو نه، دغه شان د جګړو نه، د غرور او د تکبر د خبرو نه، دغه شان د بېحیایي او د فحش خبرو نه، ګانې ویل په ژبه سره، دغه شان په چا پورې استهزا کول، مذاق کول، د دې ټولو نه چې دی د دې انسان ژبه هم دا محفوظوي. چې د انسان ژبه محفوظه نه وي او دی صرف د خولې د خورا څښاک نه د ده روژه نو دغه روژه د انسان روژه نه ده بلکې دله د لوږې تندې نه سوا هېڅ هم په لاس باندې ورنه رالل. علماو لیکلي چې د دې حدیث د دې نه کم خلک مراد دی. بعضې علما وایي چې مراد دی هغه خلک دی چې په حرامو باندې روژه ماته کړي، او بعضې وایي چې د ژبه په کنټرول کې نه د معصیات او ګناهونو نه پرهیز نه کوي. په دې وجه باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روایت دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي. امام بخاری، امام ابو داود، ترمیزی، نسائی، ابن ماجہ جو ټولو کې روایت موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال النبی صلی الله علیه وسلم من لم يدع قول الزور، څوک چې بیهوده خبرې پرې نه دي روژه کې، والعمل به، او په هغې باندې عمل پرې نه دي، یعنی بیهوده حرکتونه پرې نه دي، نو فلیس لله حاجة، الله ته هېڅ ضرورت نشته فی ان یدع طعامه و شرابه، په دې کې چې دی صرف خوراک او څښاک خپل پرېږدي، نو د ده په خوړلو او څکلو پرېښودو کې الله ته هېڅ ضرورت نشته. کم یو انسان چې روژه کې هغه فحش گفتگو، بیهوده خبرې او بیهوده حرکات عملونه چې دی نو دا پرې نه دي. نو په دې وجه باندې روژه صرف د خورا څښاک نه ځان منع کولو نوم نه دی، بلکې روژه یو ډېر زیات وسیع مفهوم لري. انسان له خصوصا پکار دی چې د سترګو حفاظت او خصوصي دا د ژبې حفاظت چې دی نو دا خامخا وکړي. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدل، یقول رسول الله مبارک فرمایل الصیام جنة، دا روژه یو ډال دی، یعنی ډال د انسان دشمن ته مخکې کې ځان پې بچ کوي. همدغه شانتې روژه د شیطان نه ډال دی، د الله د غضب نه ډال دی، دغه شان د بیمارو نه ډال دی، دغه شان د جهنم نه ډال دی. نو دا یو ډال دی، خو تر څو پورې رسول الله مبارک فرمیل ما لم یخرقها، تر څو پورې چې دا ډال د انسان ونشلی. او بیا امام طبرانی رحمت الله علیه
هغه پکې دا الفاظ یاد کړي دي قیل وبما یخرقها د الله رسوله دا ډال په څه باندې شلیږي یعنې دا روژه په څه باندې خرابېږي قال بکذب او غیبت په دروغو باندې او په غیبت باندې د دې نه موږ ته اندازه ولګېده چې انسان له پکار داري چې دی د خورا څښاک پرېښودو سره سره د فحش گفتگو غیبت درو دا هم چې دی نو دا پرېږدي دا غلط حرکات هم پرېږدي یعنې د د ژبې هم چې دی نو دا روژه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی دی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه و وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل لیس الصیام من الاکل والشرب اصل روژه دا د خوراک او څښاک نه صرف نه ده انما الصیام من اللغو والرفث اصل روژه دا خو د بیهوده او فضول گفتگو نه هم ده او بیا مخکې فرمای نبی علیه الصلاة والسلام فإن صابک احد که چېرته تا ته یو کس کنزل کوي یعنې ستا سره جګړه کوي او جهل علیکا یا ستا سره جهل کوي بدتمیزي در سره کوي نو فقل انی صائم انی صائم ته ووایه چې زه روژهدار یم زه روژهدار یم یعنې ته ورسره منخله بلکې دا ووایه چې زه روژهدار یم زه روژهدار یم اوس که ده کې عقل وي هوش پکې نو دی به دا وایي چې روژه خو یوازې د ده نه ده روژه خو ما هم نیولې ده نو دی به ستا نه په ارام باندې کینی نو تر هغه سره منخله د هغه د فحش گفتګو جواب مه ورکوه د هغه د غلطو خبرو جواب چې دی نو دا مه ورکوه په دې وجه باندې انسان له پکارداري چې د غیبت دروغ او چغلۍ د ټولو څیزونو نه خپله ژبه په خپلې حفاظت کې چې دی نو دا وساتي دا تفصیلي او روایت دی او روایت د حضرت عبید رضی الله تعالی عنه نه دی عن عبید مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فرمایي دې روایت نه موږ ته را اندازه ولګي چې انسان له په رمضان مبارک کې د ژبې څومره کنټرول او حفاظت پکار دی او د هغې سره سره موږ ګورو چې د رمضان مبارک روژې انتهایی آسانی خصوصا دې کال کې د هغې باوجود په بعضې خلکو باندې دا روژه ډېر زیات اثر وکړي او دا جګړې بده وینا خبرې ورسره څوک نشي کولی د هغې اصل وجه هم دی چې د دې ژبې په کنټرول کې دی نو دی فرمایي چې ان امرأتین صامتا یو دو زنانو روژې ونیوې وان رجلا قال او یو سړي نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله ای د الله رسوله ان ها هنا امرأتین قد صامتا دلته یو دو زنانه دي چې هغه دو زنانو روژې نیولې دي وانهما قد کادتا ان تموتا من العطش او قریبه ده چې هغه دواړه زنانه دا د تندې د وجې نه مړې شي یعنې روژې پې دومره اثر کړی دی دومره تږي دي چې د تندې د وجې نه قریبه ده چې دا مړې شي فاعرض عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې سړي نه مخ مبارک وګرځو اعراض یې ترې وکړ او سکته یا نبی علیه الصلاة والسلام ته خاموشه شو جواب یې ورنکړه ثم عاده دې سړي خپل خبره بیا واپس کړه دوباره بیا وی قال یا نبی الله ای د الله نبی انهما والله قد ماتتا په خدای قسم ګویه چې هغه دواړه ښځې مړې شوې او کادت ان تموتا یا داسې وې چې قریبه ده چې بس مړې شي دومره تنده په دیو باندې هغه اثر کړی دی روژه پرې لګېدلې ده قال ادعوهما نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی راوغواړئ دا دواړه زنانه راوغواړئ قال فجاءتا دی فرمایي دا دواړه زنانه رالی فجیء بقدح او عس پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا یو پیاله او لوښی وغیره راوړی شو فقال لاحداهما نبی علیه الصلاة والسلام دی دواړو زنانو کې یوې زنانه ته وی قیئي الټې وکړه په دې کې الټې وکړه فقاعت دی زنانه چې دی نو دا الټې وکړې قیحا ودما وصدیدا ولحما هغه الټې دا د وینو وې دغه شان د نو د پیپ او د غوښې یعنې هغې کې وینه وه په هغې کې غوښه وه په هغې کې نه و حتی ملأت نصف القدح تر دې پورې چې هغه نیم برتن هغه نیم لوښې پیاله دا ډکه شوه ثم قال لاخرى بیا رسول الله مبارک دویمې ته وی قیئي الټې وکړه په دې کې فقاءت من قیح ودم وصدید ولحم عبید هغې هم دا د وینې او دغه شان د پیپ د نو او د هغې سره د تازه غوښو الټې چې دی نو دا وکړې وغیره د دې نه علاوه حتی ملأت القدح تر دې پورې چې هغه لوښی تر سره پورې ډک شو مکمل ډک شو ثم قال بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل ان هاتین صامتا عما احل الله لهما دې دواړو زنانه خو د هغې څیز نه روژه ونیوه کم څیز چې الله په دیو باندې حلال کړو یعنې خورا څښاک الله په دیو باندې حلال کړو د هغې نه یې روژه وه د هغې نه خو یې پرهیز وکړو خو افطرتا علی ما حرم الله علیهما
دیو په هغه څیز باندې خپله روژه ماته کړه کوم چې الله په دیو باندې حرام کړو یعنی د یو مسلمان غیبت کول. جلست احداهما الى الاخرى، یوه زنانه د بلې سره ناسته وه، فجعلتا تأکلان من لحوم الناس، او دیو شروع کړی و د خلکو غوښې خوړې. ځکه غیبت ته قرآن کې الله تعالی سورې حجرات کې د خپل مړ رور مسلمان غوښې خوراک ویلي. الله فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میته، تاسو کې انسان دا خوښوي چې هغه د خپل مړ رور غوښې چې دی نو دا وخوري. په دې وجه باندې د بعضو علماو د هغو مذهب دا دی چې غیبت سره روژه ماتیږي. زمونږ په نس باندې اگر چې ماتیږي نه خو برکات دغې ختم شي. الله چې څه کم برکات په دې روژه باندې انسان له ورکوي هغه د دې سره ختم شي. نو په دې وجه باندې مسلمان له پکارداري چې هغه رمضان مبارک کې روژه کې صرف د خوراک څښاک وغیره نه ځان نه منع کوي، بلکې د سترګو د هغه حفاظت، دغه شانتې د ژبې حفاظت، دغه شان د غوږونو حفاظت، د لاس خبو چې کم دی نو حفاظت، د دل او دماغو چې کم دی نو دا حفاظت دا انتهایی لازمي دی. بیا د روژې چې کم ثمرات دي الله چې څه ورکوي د انسان له په روژو باندې هغه به انسان ته حاصلیږي. که نه که دا نه او صرف د خوراک څښاک نه پرهیزي نو بیا د انسان ته هغه برکات دا نشي حاصلېدی کوم چې الله دا په رمضان مبارک کې یا په مطلق روژو باندې ورکوي. الله دې زموږ د سترګو، د ژبې او د تمامو اندامونو هغه حفاظت وفرمایي او د صحیح روژو نیولو دې الله موږ له توفیق راکړي. الله دې د رمضان مبارک هغه جمله برکات هغې کې زموږ کامله حصه وکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.